زما قدرمن وروڼو، یو بهترین عمل دی او زموږ مسلمانان وروڼه اکثر په دې مشکلاتو کې مبتلا دي، او چې کم کس دا عمل کوي د دې مشکل نه به الله جل شانه خلاصوي. یو دا دی چې د چا ودونه نه شوي، د واده لپاره یې وکړي، الله جل شانه به یې رشتې بندوبست کوي. دویم دا دی که د چا نوکري نه وي، د حلالو مزدوري نه وي، نوکري نه وي، د هغې لپاره ده وکړي، هغه به الله جل شانه مسله حل کوي. او دریم دا دی چې د چا خپل کور نه ذاتي مکان یې نه په دې نیت باندې وکړو نو الله جل شانه به دا مسله هم حل کوي. دا درې واړه مسلې د دې لپاره یو مزیدار بهترین عمل دی، او دا عمل د قرآن آیت دی، د موسی علیه السلام عمل دی چې کله موسی علیه السلام دا عمل شروع کو د الله نه سوال کو، الله جل شانه د واده بندوبست، د هغه د کور بندوبست او د هغه د دنیا هغه ګړې بيزي رمي الله جل شانه ورته ورکړي. او هغه عمل لري د قرآن پاک آیات دی، شلمه سپاره ده، شپږمه رکوع ده، څلېرویشتم نمبر آیات مبارکه دی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کم کس چې د دې نه مخکې وروسته 11 ځله درود وی او کم از کم 313 مرتبه روزانه دا وی، او یا 500 مرتبه او 1000 مرتبه ویلی شي، دا به ډېره بهتري کار به عزت کیږي. او کو ډېر کمی نو کم از کم 313 مرتبه دا آیات مبارکه وی، مخکې وروسته ته 11 ځله درود وی، الله جل شانه کو دا کور یې نی به دغه لپاره کی الله به دغه ورکوي، کو رشتې نی الله به د رشتې بندوبست کوي، کو نوکري نی الله به د نوکرۍ د مزدورۍ بندوبست ولکوي. چې په کم نیت باندې وکړو الله جل شانه به دا مسله حل کوي. د قرآن آیت د موسی علیه السلام دعا ده، ان شاء الله دې اهتمام کوو. جزاکم الله خیر.